محترمو د میلاد شریف متعلق میں تاسو ته اولنۍ خبره وکړه او پاغي کې مې درته دا رسایل او د کتابونو نمونه وښوده چې مخکنی علماو په دې اثبات د میلاد باندې لیکلو. زما دا خبرې مقصد داو کم ملګری چې په میلاد شریف باندې رد کوي ماوی دوی به وایي چې مخکینی علماو کې په میلاد شریف باندې د دې په رد کې هم کتابونه لیکل شوي دي، خو لیکن ما چې څومره کمنټونه وکړه په هغې کې هیچا دا خبره نه وه لیکلې چې میلاد شریف په اثبات خو تا د کتابونو نمونه واغسته، خو د دې په رد باندې هم یو کتاب لیکلی شوی دی. دا یو عالم هم نه و لیکلی او کومې خبرې چې لیکلې وي هغه د اورېدلو نه وي ځکه هغه بې دلیله وي. نو خلاصه دا ده چې مخکنی علماو په اثبات د میلاد کتابونه لیکلي دي او د دې په رد کې هیچا کتاب نه دی لیکلی. نو دا د دې مخکنی علماو د ټولو اتفاق دی او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یجتمع امتی علی الضلاله، زما امت په گمراهی نه راجمع کیږي. که میلاد شریف گمراهی وی او بدعت وی نو د دې ټول امت به په دې باندې اتفاق نه وی. زمونږ استادو د دې دور الفتن نه مخکې هیچا د میلاد په رد کې کتاب نه دی لیکلی بلکې ټولو په اثبات لیکلی. نو دا د دې ټولو علماو اجماع و په دې مسله باندې چې میلاد شریف شته او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکړی چې زما امت په گمراهۍ نه جمع کیږي. معلومیږي دا چې دا دومره علما د میلاد په اثبات را جمع دي، دا میلاد شریف گمراهی نه ده. ولې که دا گمراهی شي او د دې باوجود د امت د علماو په اتفاق راشي نو بیا خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبره العیاذ بالله دروغجنه کیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو صادق دی. نو لہذا د دې علماو اتفاق په میلاد شریف باندې دلیل د دې دی چې دا گمراهی نه ده، دا بدعت نه ده، بلکې دا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو مینه ده او یو محبت ده. نو د کتابونو نمونه مې محترم او دې دپاره ذکر کړي ما وی چې څوک به د دې په رد کې کتاب وښایي، خو یو ورځ دوه ورځې مې ورته انتظار وکړي هیچا ونه ښوده. نو د کتابونو مقصد دغه. اوس دویمې خبرې ته راځو. د میلاد شریف متعلق د مخکنیو علماو نه پوښتنې شوې دي چې تاسو د میلاد شریف په باره کې څه وایئ. نو زه به درته د هغه مخکنیو لویو علماو اقوال وښیم چې هغوی د میلاد شریف متعلق دا ویلي. یو عالم دی الشیخ الامام العلامه نصیر الدین المبارک چې دا مشهور دی په ابن طباخ باندې. دنه د میلاد شریف متعلق پوښتنه شوې ده، دی ورته جواب ورکوي. دی وایي اذا انفق المنفق تلک اللیله، کله چې یو خرچ کوونکی په دغه شپه باندې خرچه وکړي وجمع جمعا او یو جماعت را جمع کی اطعمهم ما یجوز اطعامه، دی خلکو ته داغه شي خوراک ورکړي چې داغه خوراک جایز وي، خوراک ورکول جایز وي. واسمعهم ما یجوز سماعه، او هغه شیونه په واوري چې داغه اوریدل جایزي. او کل ذالک سرورا بمولده صلی الله علیه وسلم، او دا ټول کارونه دې د پاره کوي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې خوشاله دی. دا شیخ علامه نصیر الدین رحمه الله فرمایي فجميع ذلك جائز، دا ټول جائز دي. ويثاب
فاعله او د دې کون کی تا ثواب ورکول کیږي. اذ احسن القصد زکه دا په قصدونو کې خیسته قصد ده. بیا رستو دې مسله کوي نعم ان کان الاجتماع دومره خبره ده کدا د خلکو جمع کېدل دی د پاره داسې یو میلاد شریفي چې خلک پکې راجمعي او پاغې کې چرسونس کې او بیګيري الکان پکې راځي قوالیان پکې وي نو بیا دې صورت کې چې ده دا منکرات دي او منکرات چې دی هغه خو منکر وي او دا بیا ناروا ده. نو لہذا دا اولنې قول د علامه نصیر الدین المبارک چې دا مشهور دی په ابن طباخ باندې وایي که خلق څوک را جمع کوي او پاغوی باندې خرچه کوي چې او خوراک ور باندې کوي کم خوراک چې رواوي او داسې شیونه پیاوري چې د هغې اورېدل رواوي دا جایز دي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ دپاره چې د نبی علیه صلات وسلام دنیا ته راتګ شوی زه په هغې باندې خوشحال یم او د دې کوونکي ته الله تعالی ثواب ورکوي. که یو میلاد شریف کې منکرات وي نو منکر خو هسې منکر دی که میلاد کې وي او که غیر میلاد کې وي نو دی بیا په هغه منکراتو باندې رد کوي. دا سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد جلد نمبر اول ما سره مکتبه دا مکتبه نعمانیه محل جنگی پیښور دا او اول جلد صفحه دا 333 دویم نمبر عالم چې داغه نه پوښتنه شوې ده دا شیخ جمال الدین ابن عبد الرحمن د دنه پوښتنه شوې ده د دې باره کې دا جواب ورکوي. شیخ امام جمال الدین ابن عبد الرحمن د دنه پوښتنه شوې ده چې میلاد شریف څنګه دی. دی وی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم میلاد د حضور دنیا ته راتګ دا د عزت والا دی دا د شان والا دی. کومه ورځ باندې چې دا پیدا دی دا ورځ ډېره پاکه ده او ډېره مبارکه ده. او بیا وی چا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره محبت ته او د پراتک باندې دی خوشاله دی نو د لپاره په جنت کې الله تعالی لوړ مقامات تیار کړي دي او د نبی صلی الله علیه وسلم په خوشحالۍ باندې د جهنم چې کوم عذاب دی چې د بدو اعمالو په وجه ورکول کیږي هغې کې الله تعالی تخفیف پیدا کوي. او بیا وایي دا میلاد شریف کې چې کم طعام پخیږي او پاغې کې خوشحالۍ اظهار کوي بیا وایي فمن المناسب اظهار السرور چونکه په دې ورځ باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راغله نو مناسب اظهار د خوشحالۍ دی. و انفاق المیسور او خرچه کول د خپل اجابت من دعاه رب الولیمة للحضور او چا چې د میلاد شریف دعوت درکو نو داغه اجابت پکار دی. دا شیخ جمال الدین ابن عبد الرحمن فرمائی دا ورځ د برکت والا ده دا د عزت والا ده پکار دا دی چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پراتک باندې مسلمان خوشحال شي او د دې خوشحالۍ باندې الله تعالی جنت کې درجات ورکوي جهنم کی حصے کمائی. مناسب ادا ده چې اظهار د خوشحالۍ وکړي د نبی صلی الله علیه وسلم د راتګ او خرچه وکړي او چا چې د میلاد شریف دعوت ورکړ پکار دا دی چې د هغې اجابت وکړي. دریم نمبر فتوا چې دی د امام علامه ظهیر الدین جعفر رحمه الله علیه هغه بیا وایي چې دا کار په دې طریقه باندې اگر که په اول صدر کې نه دی شوی د سلف صالحونه
سره د دین چې د دوی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تعظیم پزړه کې او محبت ور سره، لیکن سره د دینا وهي بدعه حسنه، دا یو بدعت حسنه ده اذا قصد فاعلها، چې کله د دې کون کې قصد کی جمع الصالحین راغونډول د نیکانو، والصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم او درود ویل پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې، و اطعام الطعام او طعام ورکول للفقراء والمساکین. بیا فتوا کې وی وهذا القدر یثاب علیه، دمر اندازه چې میلاد شریفو کی چې پاغه کې خیراتی، پاغه کې پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې درودی، پاغه کې د نیکانو جمعواری وی، نو دمر اندازه میلاد شریف باندې الله تعالی په دې ثواب ورکړي. او که یو میلاد شریف کې منکراتو، نو بیا منکر خو اسم منکری، نو بیا د منکراتو په وجه باندې دا میلاد بیا صحیح نه ده. د شیخ ظهیر الدین جعفر سے حوالہ دادا عمدہ سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، مکتب نعمانیہ، اول جلد 346 صفحہ. درم نمبر عالم شیخ علامہ صدر الدین رحمہ اللہ اغوی هذه بدعت لا بأس بها، دا بدعت دے خو پدی باندې اسباق نشتا، ولا تکره البدع او بدعت چې دے دا مکروه ندی، منگر اغا وقت کې بدعت مکروه دے چې پاغی سره رفع د سنت راضی، او چې رفع د سنت ناراضی فلا تکره، بیا بدعت مکروه نه دے. ويصاب الانسان بحسب قصده، او انسان ته ثواب ورکول کیږي په موافق د قصد دو، فی اظهار السرور والفرح بمولد النبی صلی الله علیه وسلم، په اظهار د خوشحالی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په پیدائش. ناغوی چې کله د سنت خلاف کار پکې نه، نو الله تعالی دی میلاد کون کی ته ثواب ورکړي. شیخ علامہ صدر الدین سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، اول جلد مکتب نعمانیہ دا صفحہ 355. سلورم نمبر عالم دا شیخ ابو شامہ چې د امام نووي رحمه الله استاد دی، د امام نووي رحمه الله استاد دی. دی وائی شیخ ابو شامہ رحمه الله فرمائی وقال مثل هذا الحسن يندب الیه، په مثل د دې خسته کار خلق ورته را بللی شي، ويشکر فاعله، او د دې فاعل شکر ادا کیږي، ويثنى علی، او داغه صفت کیږي. بیا ابو شامہ رحمه الله په دې بل کتاب دا خو سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد، اول جلد مکتب نعمانیہ صفحہ 353. بیا په حجت الله علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، دی کی اول جلد کے په صفحہ 233 باندې، دا صفحہ 233 دیزے کی وئی قال الامام ابو شامہ شیخ النووی، امام ابو شامہ چې د امام نووي رحمه الله استاد دی، دی وئی ومن احسن مبتدع فی زماننا، او د خیسته اغنا چې جوړ شوی دی زمنګ په زمانہ کې پیدا شوی دی زمنګ په زمانہ کې، ما يفعل كل عام فی اليوم، هغه چې کیږي هر کال په هغه ورځ کې، الموافق چې موافق ده
لیوم مولده صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ورځې د پیدایش سره من الصدقات د صدقونا والمعروف د نیکیونا و اظهار الزینا اظهار د زینت دا گروپونه لګول دا سیری لګول دا ټول پکې دي والسرور اظهار د خوشحالی فإن ذلك بیشک دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پراتک باندې دا سے خوشحالی کول مع ما فيه سره د دین چې په دې مجلس کې من الاحسان للفقراء د احسان نه د فقراء ته مشعر بمحبت النبي صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکون کې ده په محبت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې وتعظیمه او په تعظیم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې فی قلب فاعل ذالک پزړه د کون کې د دیتا مقصد دا دی چې دا الله تعالی بدت ثواب ورکړي او څوک چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ د پیدایش باندې مولود شریف کوي دا د په محبت او په تعظیم د رسول الله مبارک سره چې دی پاغي باندې دلالت کوي دا د علامه ابو شامه رحمه الله دویم قول حجت الله علی العالمین فی معجزات سید المرسلین دا جلد نمبر 1 دے او ما سره چې کومه مکتبه ده المکتبۃ النوریہ رضیہ لائلبور پاکستان او صفحه ده 233 پنځم نمبر فتوا او پنځم قول د علماء شیخ صدر الدین رحمه الله چې هغه تاسو سما دغه فتوا ذکر کړه مخکې چې د دغه وایي چې دغه بدعت چې میلاد شریف دی دا داسې بدعت ته چې دی باندې اسباق نشتا او بدعت مکروه نه چې کله سنت ته نقصان نه رسي او بیا وی ويصاب الانسانو انسان ته ثواب ورکول کیږي بحسب قصده په موافق د قصد دو فی اظهار السرور والفرح بمولد النبي صلی الله علیه وسلم په اظهار د خوشحالی کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې سبل الهدى والرشاد اول جلد مکتبه نعمانیہ صفحه 355 شپږم نمبر عالم حافظ ابن حجر رحمه الله اتفاقی عالم دے حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائی اصل عمل المولد بدعت اصل دا عمل دا مولد شریف دا بدعت دے لم تنقل عن احد من السلف الصالح ندی نقل شوی دا یو دا سلف صالحنا من القرون ثلاثه ولكنها حافظ ابن حجر سے فتوہ ورکی ولكنها لیکن سرد دین دا میلاد شریف مع ذالک سرد دین قد اشتملت على محاسن و ضدها دا مشتمل وی په محاسنو په ضد محاسنو هم نفمن تحرى فی عمله المحاسن چاچه د میلاد شریف په عمل کې فکر او سوچ د محاسنو کو او وتجنب ضدها او د محاسن د زد نه ځان وساتو لکه زمونږ استاد میلادون الحمدلله نو کان بدعت حسنه دا بدعت حسنه ده ومن لا فلا او کم میلادونو کې د محاسن د زد خیالو چرسونه پکیو ګډاګانې پکیوي نو بیا بدعت حسنه نه ده بیا بدعت حسنه نه ده نو د حافظ ابن حجر رحمه الله فتوا دا زمونږ د میلادونو متعلق چې د کې اسباق نشتا دا په محاسن باندې مشتمل ده د حافظ ابن حجر سے د دې قول حواله در کوم سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد اول جلد مکتبه نعمانیه دا صفحه 300 او شپږ شپیتو وم نمبر عالم او داغ فتوا امام یوسف صالحی رحمه الله دی وی
اول چې دا میلاد شریف چا پیدا کړی دی او ایجاد کړی دی دا د ایربل بادشاہ چې هغه ابو سعید کوبوکری ابن زین الدین چې ابو سعید کنیه ده او کوکوبری نوم دی او زین الدین د پلار نوم دی د کوبوکری په دې اعراب کې مختلف اقوال دي خودل تعدا لیکله د زین الدین بچی دی زین الدین لقب دی او د پلار نوم علی دی دی وی احد الملوک الامجاد والکبراء الاجواد دا اول چې میلاد شریف دی بادشاہ کړی دی دا یو د لویو بادشاہانو نو د کبراو سخیانو نو دا چې چا جوړ کړی دی کنه نو دا بیکار سړی نو یوسف صالحی رحمه الله فرمای دا کبراو نو او د سخیانو نو دا په صفحه 302 باندې صفحه 300 باندې امام یوسف صالحی رحمه الله وی واما ما يعمل فيه په میلاد شریف کې چې کوم عمل کیږي فینبغي ان يقتصر فيه چې کوتاهی دی په دې کې وکړي شي په هغه الفاظو چې هغه نه فهميږي شکر د الله تعالی چې هغه څه شه دی من التلاوتی چې تلاوت ته ولطعام ډوډۍ ورکول دي وصدقه او صدقه ده وانشاد شيء من المدائح النبويه او جوړول د یو شی دی دغه ناتونو نبویونه د صفاتونو نبویونه او هغه الفاظ چې هغه دلالت په زهد باندې کوي او زړونو ته حرکت ور کوي بیا رستوي کم میلادونو کې چې منکراتی نو هغه بیا د منکر په وجه باندې نه کول پکار دي نو یوسف صالحی رحمه الله ول د بادشاہ صفت کوي او بیا رستو دا وایي چې کم میلاد شریف کی تلاوتی طعام ورکولی صدقی وی ناتونی لیکن اس مشکل نشتا زمونږ د استادو نات میلادونو کې عمدق شیونه دي دا سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد اول جلد مکتبه نعمانیه دا 365 صفحه دا اتم نمبر قول دا د علامه ابن الجوزی رحمه الله دی علامه ابن جوزی رحمه الله فرمای هغه د هغه بادشاہ تذکرہ کوي چې چا میلاد شریف چې ده دا جوړ کړو هغه وی په دغه میلاد کې 15000 پسونه بالا لیدو 10000 بچرګي وي او 100,000 پکې ډوډۍ وي او 100,000 چې وي هغه کې د طعام لوخیو او 10000 پکې د حلوا والا چې ده دا دغه غوریو او بیا وی د سره به حاضر ده وکانه يحضر عنده دا بادشاہ به چې دا کار کو نو د سره به حاضر ده په دې مولد شریف کې اعیان العلماء د علماء اوچت خلق والصوفیه او صوفیه کرام به ورته حاضر ده د بیا ورته جامع ورکولي او په دې میلاد شریف باندې به هر کال 3 लाख دینار لګول او د پاره یو کور د ملمستیا چې څوک به د هر طرف نه راتلو هغه د پاره خسته کور برابر کړو او په هغه باندې به 1 लाख دینار لګول لوی صفاتونه کړی دي علامه ابن جوزی رحمه الله د نه دی ویلي چې دا بدعتیو او د اسراف کو دا صفحه دا 325 دا په صفحه 325 باندې د بل قول ذکر کړي وقال شيخ القراء الحافظ ابو الخير ابن الجزري رحمه الله دی وی ابو لهب پس تمرګ نه په خوب کې ولیدل شو د طویل شو سدي حال له ورته په اور کې ما لیکن دومره خبره ده چې ارشپا د دوشنبه شپه راشي ما باندې د عذاب تخفیف راشي
او زه داغه دوه ګوتو نه الله تعالی ما ته اوبه راکوي. هغه ګوتې چې ما د سویبي په ازادېدلو کې هغې ته اشاره ورکړې وه. کله چې ما ته زیری راکړی شو چې ستا وراره پیدا شو محمد صلی الله علیه وسلم، ما دا دوه ګوتې د هغې په اعتاق او ازادېدلو کې دا خورولې وې، نو هغې نه ما ته اوبه راکوي. علامه ابن جوزی صاحب وایي وی هر کله چې دا ابو لهب کافر دی، دا هغه کافر دی چې قرآن کریم د په ضم نازل دی او دته په اور کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتګ په خوشحالۍ کې دا بدله ملاویږي. فما حال المسلم الموحد، سببی حال د مسلمان، فما حال المسلم الموحد، سببی حال د مسلمان موحد من امت محمد صلی الله علیه وسلم، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د امتنا چې د خوشحالیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر راتګ باندې، چې دا دی باندې به ان شاء الله بیا وروسته بیا بحث کو. دا اتم نمبر عالم. نهم نمبر قول دا د حافظ شمس الدین دمشقی رحمه الله دی. حافظ شمس الدین دمشقی رحمه الله فرمائی، حافظ شمس الدین دمشقی رحمه الله د شیخ القرآن الخیر ابن الجوزی رحمه الله او د علامه د ابن الجزری رحمه الله غند دم دغه قول ذکر کړي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتک باندې خوشحالی پکار ده. وګور ابو لهب کافر دی او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتک خوشحالی اظهار کړي، الله تعالی ورته په جهنم کې داغه بدل ور کړي. بے اشعار ویلی دی اذا کان هذا کافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا اتى انه اتي انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور باحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا. ودا کافر دی د ذنبانه قران کریم راغله دی، خود رسول الله مبارک په خوشحالی باندې د الله تعالی بدل ورکي. صد حال د هغه مسلمان، صد حال د هغه مسلمان چې د مسلمان دی او موحد دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتک خوشاله دی، د تب الله تعالی کوم مرتبه ورکي.